بسم الله الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. واقعا یو بهترین عبادت هغه همدا دی چې انسان د پروردگار عالم قدرت کې، طبیعتو کې، غرو کې پروردگار عالم چې کوم آیتونه دي هغوی کې وګرځېږي، سیر وکړي، تفریح وکړي، هم د انسان جسمانی تازگی حاصل شي، هم انسان ته روحانی تازگی حاصلیږي. نو سیر و سپورت، سیر و سیاحت یو حساب سے عبادت ده، چونکه انسان فکر کوي، غور کوي، انسان د قدرت والا نظری کسی، پروردگار عالم آیات و نخ کی کسی انسان ته پرای عبرتونه ملويږي. انسان څه کله سیر کوي په کار دی چې لږ د پروردگار الوړو غرو باندې سوچ وکړي، سرسبزو ونو بوټو باندې، اوبو باندې، چینو باندې، تویو باندې، دغه هر شي باندې انسان په کار لږ غور وکړي، فکر وکړي. واقعا دا دوره زبردست نظام چوک چلی کومه طرفه چلیږي، پروردگار ته انسانو سره نږدې کیدای شي، بهترین نښې ورکړي دي، بهترین آیات ورکړي دي، لکه څنګه پروردگار عالم غرو په بری کې چې جعلنا الجبال اوتادا، مو دغه غرونه میخونه ګرځولي دي ځمکې دپاره. واقعا که تاسو سوچ وکړئ، یعنی ځمکه ثبات نه لري، قرار نه لري. دې ځمکې قرار و ثبات دا د دغه غرو برکت دی، دا د دغه آیاتو برکت دی. هر شي یو حکمت دی، یوه فلسفه دی. په کار دی چې موږ دغو شیونه هم خوند واخلو، او خوند سره پورته شاید دا دی چې عبرت نه واخلو او پروردگار ته نږدې شو. یقینا سیر و سیاحت ذریعه سه انسان هم بدنی جسمانی تفریح کیږي، هم انسان ته روحانی یو لذت ملويږي. پروردگار عالم مو ته هم یوه ښه خطه، ښه منطقه، ښه علاقه راکړې ده چې دې کې هیڅ کمای نشته، نه د غرو کمای شته، نه د اوبو کمای شته، نه د چینو کمای شته، نه د ونو کمای شته، نه د ښې هوا کمای شته، نه د ښکلو بوټو او موسم کمای شته. هر یو شی کې بهترین دی. که زه دغو الفاظو کې وایم چې ایمو علاقه بهشت روی زمین ده، نو دا به کمه نه وي انشاءالله. اندسې د ایمو علاقه پروردگار عالم مو ته بهترین علاقه نصیب کې راکړې ده او مو ته قسمت کې راکړې ده. په کار دی ما تاسو قدر وکړو. قدر یې دا دی چې دغې علاقې کې زندګي عالی خوشګواره دی، چې کله ما تاسو یو بل سره ښه مینه محبت وي، جار قربان وي، نیتونه ښه وي، او یو بل سره وړو خبرو باندې جنګ جګړې نه وي، نو ډېرو معمولي خبرو باندې بل سخته کیږو. په څو مرلو ځمکو باندې، په معمولي لیارې باندې، ونې غنې باندې، چرګې چیچک باندې، پاڼې پټي باندې، اندېشمن سره وړو وړکو جنګ جګړو باندې، ډېرو معمولي خبرو باندې بیا یې مو تاسو لنجې ډېرې پورته کېږي. نو دې وجې نه ما تاسو باندې د بهشت د ښکلی موسم، د ښکلې علاقه بې ځانه وخت کې جهنم کېږي. نو خپله ځان جهنم نه کړو. پروردګار عالم د ما تاسو ټول ته توفیق نصیب کړي چې دغې ښې علاقې کې، دغې ښې بهشت روی زمین کې ښه ښکلي زندګي وکړو چې ما تاسو ته پروردګار عالم حق راکړی دی، ښې زندګۍ. دعا ګویو پروردګار عالم د موږ ټولو دغې علاقې کې مینې محبت سره زندګۍ کولې توفیق موږ ټولو ته نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.